بسم الله الرحمن الرحيم. صحة الجسم في قلة الطعام وصحة الروح في اجتناب الآثام. صحة الجسم د بدن صحت فی قلت الطعام په کم خوراک کې دی، وصحة الروح او د روح صحت فی اجتناب الآثام د گناهونو نه په پرهیز کې دی. په دې سبق کې مونږ ته دا نصیحت کړی دی چې کو یو انسان خپل جسم صحتمند ساتل غواړي نو ادي کم خوراک کوي، او کو روح صحتمند ساتل غواړي نو ادي ځان د ګناه نه بچ ساتي، نو دې سره به جسم او روح دواړه صحتمند دي. صحة الجسم في قلة الطعام وصحة الروح في اجتناب الآثام. د دې باقی کلمات لغوي تحقیق په مخ کې اسباقو کې تیر شوی دی. الآثام جمع د اسمون د معنی د ګناه. صحة الجسم في قلة الطعام وصحة الروح في اجتناب الآثام. د دې ترکیب داسې دی چې صحت مضاف، الجسم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، فی حرف جار، قلت مضاف، الطعام مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی به جمله خبر شو د صحت الجسم مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف. صحت مضاف، الروح مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، فی حرف جار، اجتناب مضاف، الآثام مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی جمله خبر شو د مبتدا صحت الروح د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله معطوف شو.